بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي. هر کله چې د بېنظیر روپۍ شروع شي نو زیاتکر کسان د دې په باره کې تپوس کوي او موږ ته دا روپۍ د مخکې نه میلاوېدلې او اوس وایي چې ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ نشته یا ځینې کسانو نوی رجسټریشن کړی نو هغه موږ ته به دا روپۍ میلاوېږي که نه میلاوېږي. ځینې موږ ته به د ماشومانو هغه وظیفه چې دا به میلاوېږي که نه میلاوېږي ځکه په تېر شوي قسط کې چې دی موږ ته هغه روپۍ نه دي میلاو شوي د ماشومانو هغه نو وایي دې ځل به میلاوېږي که نه او وایي دې ځل به دا روپۍ چې دي دا به څو میلاوېږي. نو نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو لپاره تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم دا ویډیو چې ده دا وررسي. ځینې کسان د رجسټریشن په باره کې تپوس کوي ځینې وایي د دې طریقې کار راته وښایه یا به موږ خپل ماشومان چې دي دا به څنګه رجسټر کوو. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ که زموږ دا ویډیو تاسو په فیسبوک ګورئ یا په یوټیوب یا په انسټاګرام یا په ټیک ټاک ګورئ نو تاسو لږ هغې ته وردننه کېږئ. چې تاسو وردننه شئ نو تاسو ته به هلته کې پته ولګي په هغې کې به نور معلوماتي ویډیوګان چې دي هغه به تاسو ته هم میلاو شي او دغه شان د بېنظیر کم پروګرامونه چې دي په هغو ټولو باندې موږ ویډیوګان جوړ کړي دي. دا یوازې د بېنظیر روپۍ نه دي په دې کې د راشن روپۍ دي د نشنما روپۍ دي اوس پکې بچت سکیم چې دی هغه پکې شروع شوی دي څه قسمه قسم نور پروګرامونه دي د هغې هغه روپۍ چې دي دا تاسو ته هم میلاوېدی شي. بل لا ځینې کسان وایي موږ معذوران یو موږ ته به دا روپۍ میلاوېږي که نه میلاوېږي. نو د دې په باره کې چې دا ویډیو کړې ده او زموږ په فیسبوک پیج او په یوټیوب چینل کې چې ده دغه هم پراته ده. خو کم کسان چې د دې په باره کې تپوس کوي چې موږ ته دا روپۍ د مخکې نه میلاوېدلې او اوس نه میلاوېږي اوس موږ ته وایي چې ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نشته. نو هر کله چې روپۍ شروع شي نو د ځینې کسانو په اکاونټونو کې چې دی دا روپۍ نه جمع کړي نو دې ته تاسو لږ صبر کوئ لږ صبر وکړئ نو په روان وخت کې ستاسو په اکاونټ کې چې دی دغه روپۍ به جمع کړي ځکه نوي نوي چې شروع شي نو د هر یو کس په اکاونټ کې چې دی دغه روپۍ نه ځینې کسانو ته میسج راغلی دی هغو ته وایي تاسو رجسټریشن وکړئ دوباره نو په هغې کې به زیاتکر کسانو ته چې دی دغه روپۍ به نه میلاوېږي. بل لا په 31 تاریخ ځینې کسانو له ورکړی دی چې په هغې پورې تاسو رجسټریشن وکړئ که نه را روان قسطونه چې دی هغه به تاسو ته نه میلاوېږي. نو دغه میسج چې چا ته راغلی دی نو هغه دا کوشش وکړئ چې کوم ځای کې روپۍ میلاوېږي له اول خو هلته لاړ شئ چې هلته کې تاسو ته روپۍ میلاوېږي چې میلاو شي که میلاو نه شوي هلته کې نو بیا رجسټریشن کوئ که نه را روان قسطونه چې دي هغه به هم تاسو ته نه میلاوېږي. ځینې کسان د دې په باره کې تپوس کوي چې دا روپۍ څو دي نو دې ځل به روپۍ چې دي هغه به تاسو ته 50 میلاوېږي لکه 8500 به تاسو ته میلاوېږي. نو دغه روپۍ به تاسو ټول رالی او هر کله چې روپۍ رالی د هغې سره رسید رالی ځکه د ځینو کسانو چې دی تېر شوي قسي نو د هغې هغه روپۍ ورسره هم اکثر میلاوېږي نو رسید چې دی هغه ګورئ داسې نه چې ستاسو تېر شوی قسي او هغه سره یو ځای شوي ځینې پکې د بچو هغه وظیفه نو هغه وظیفه پکې میلاوېږي. خو کم کسان چې د بچو د وظیفې په باره کې دې ځل له تپوس کوي نو دې ځل له په کوم د بچو هغه وظیفه چې ده هغه به تاسو ته نه میلاوېږي د ماشومانو کوم وظیفه چې ده هغه به د دې قسط سره چې دی تاسو ته به نه میلاوېږي. نو ځینې کسان وایي چې دا به کله میلاوېږي نو دا به تاسو ته میلاوېږي د جنورۍ په میاشت کې د جنورۍ په میاشت کې به دا وظیفه چې ده دا به تاسو ته میلاوېږي. دا د هغو وینا ده کیدای شي مخکې تاسو ته میلاو شي دغه شان د دې قسم ویلو چې دا په هغه وخت کې میلاوېږي دا چې دی دا اوس مخکې میلاو شو نو دغه شان به تاسو ته ماشومانو وظیفه چې ده دا به تاسو ته په دغه کې میلاوېږي د جنورۍ په میاشت کې. خو د هغې دپاره به تاسو خپل پارمبي چې دی هغه به اپډیټ کوئ که چا هغه ویډیو نه یې کتلی نو د هغې په باره کې چې دی زموږ ویډیو پرته ده که تاسو هغه سره نه اپډیټ کړي نو بیا به ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه به نه میلاوېږي. د هغې لپاره به زموږ فیسبوک پیج او یوټیوب چینل ته چې دی هلته به وردننه کېږئ نو هغه ویډیو چې وګورئ نو تاسو په طریقه باندې پوه شئ نو هغه کسانو ته بیا د بېنظیر روپۍ چې دي دا به میلاوېږي کومو کسانو چې د خپلو ماشومانو پارمبي چې دی هغه اپډیټ کړی او دوباره رجسټریشن د هغې لپاره کړی هغو ته به میلاوېږي. خو کم کسان چې په زړه ته دغه باندې رالي چې موږ زوړ رجسټریشن دی په هغې رالو نو په هغې ځینې کسان ته چې دی اپډیټ راغلی دی نو د هغه اپډیټ د وجې نه چې دی هغه کسانو ته به نه میلاوېږي. دغه شان دی دا روپۍ چې دي دا به هم ځینې کسانو ته نه میلاوېږي کومو کسانو ته چې د دوباره رجسټریشن میسج راغلی نو هغو ته به دا روپۍ نه میلاوېږي. خو کومو ته چې د 31 تاریخ راغلی دی نو تاسو خپلې روپۍ چې دي دا وګورئ که نه جمع شوي ستاسو په اکاونټ کې نو راواخلئ که په اکاونټ کې نه جمع شوي نو بیا ډایرکټ رجسټریشن کوئ تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاوېږي ځکه د دې میاشتې اخر ته چې دی چې تاسو خپل رجسټریشن دوباره کړئ. نو ځینې کسان وایي موږ نوی رجسټریشن کړی دی موږ ته به دا روپۍ میلاوېږي که نه میلاوېږي. نو د کومو کسانو چې 8 میاشتې شوي نو په هغې کې زیاتکر کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاوېږي. خو که تاسو د دې روپو لپاره اهل یې که کومو کسانو ته جانچ پړتال لازي نو تاسو هم خپلې روپۍ چې دي چک کولی شئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاوېږي هلته خپل شناختي کارت چک کړئ نو که ستاسو په شناختي کارت باندې دا روپۍ نو تاسو ته به هغه روپۍ چې دي دا به میلاو شي ځکه اکثر د هغو هغه ویب سایټ چې دی صحیح کار نه کوي دلته په اکاونټ کې روپۍ جمع شي او تاسو ته هلته کې جانچ پړتال چې دی دا ښایي نو د روپو ځای ته ځئ او هلته کې
کې خپل روپۍ چې دا چک کوي نو که تاسو روپۍ په اکاونټ کې جمع شي نو دغه روپۍ چې تاسو ته ملاوي شي. خو کم کسان چې د دې لپاره اهل دي نو هغه ته ملاويږي، که کم اهل نه نو هغه ته به دا روپۍ چې دي دا به نه ملاويږي. هغې لپاره به بیا تاسو دوباره رجسټریشن کوئ، خو په هغې کې چې دی کم از کم 2 کاله چې تیر شوي، چې 2 کاله تیر شوي نو د هغې نه وروسته به تاسو خپل رجسټریشن چې دی دغه به دوباره کوئ.